نو موږ سره ډیلینګ رینج کم په مارکیټ کې چې تاسو به وینئ. دا درته زه نن په دې کلاس کې ډېر سمپلیفای کوم او جست تا د لپاره دا ډیلینګ رینج نه اوورال سټرکچر د لپاره به دا ډېر امپورټنټ دي. او که په دې کلاس ته پوه شوې نو ان شاء الله تا د لپاره بیاس فایند کول، مارکیټ ډایرکشن فایند کول، ایوریثینګ به تا د لپاره ډېر زیات ایزی شي. تا ته به دا هم پته وچلېږي چې زما چې کوم د ټریډینګ په کوم ټایم فریم کې زه ټریډ کوم هغه هم ته پته وچلېږي ایچ اینڈ ایوریثینګ د سټرکچر حوالې سره. نو غور سره کلاس وګوره، ان شاء الله تا د لپاره به هیلپ کوي. ګوره د ډیلینګ رینج څه ته وایي پهلنۍ خبره. نو کله چې تا سره پرایس د پوینټ A نه پوینټ B ته راشي نو دا تا سره یو ډیلینګ رینج دی. اټس مین تا به خپل مارکیټ کې یا داسې نورمل لایف کې چې هم ته وایې نو چې ان کیس ته یو آبجیکټ بای کې یا سم بای کې یا سم کې نو ته وایې چې زما دومره رینج دی. اټس مین پرایس تا سره د 1 نه 10 پورې دی، مطلب تا سره یو 10 روپۍ دی، 20 روپۍ دی، 30 روپۍ، نو دې ته وایي رینج. سمپل خبره کې اوس تا سره دا پوینټ A دی، دا پوینټ B دی. نو د دې ځای نه پرایس سٹارټ شو او دلته رالی نو د دې مطلب دا دی چې تا سره پرایس یو رینج کریټ کو. کله پرایس سٹاپ شي اوس دا رینج دی، په دې رینج کې به ته ټریډ کې. یو رینج تا سره کریټ شو دلته رالو، دا اوس پریویس مارکیټ دی. سهار ته راپاسې دی تا وکتو مارکیټ دې ځای نه دې ځای پورې راغلی دی، پوینټ A نه پوینټ B پورې راغلی دی، یو رینج یې کریټ کړی دی. نو دې ته به موږ نوم ورکو پریویس رینج. ٹھیک شو. اوس پریویس رینج کې پرایس څه چل کړی دی؟ سیل راغلی دی. او اوس ته ګوري چې ته یو انټری واخلې، ځکه چې ته خو دې ځای نه ډایرکټ تا نه پرایس مس شوی دی که نه، پرایس سیل راغلی دی. اوس په دې کې ته انټری څنګه اخلې یا ته په دې کې به انټیسیپیشن مطلب کم ځای پورې به ته مارکیټ ګورې چې هغه ځای پورې لاړ شي او هلته نه بیا ته انټری به کوې. نو دې دپاره پوهېدو نه پهله په دې باندې پوهېدو نه پهله تا دپاره دا ضروري دي چې ته وپېژنې پرایس ډیلیوري. ټیک ده. پرایس ډیلیوري څه ته وایي چې کوم موږ سره الګوریتمیک پرایس ډیلیوري دا چې په کوم باندې مارکیټ ډیزاین شوی دی، مارکیټ سټرکچر چې په کوم ډیلیوري کوم موو ورکوي په کوم طریقه باندې، کوم ډیلیوري ورکوي په کومه طریقه باندې، او هغه دی الګو بیس. هغه پهله نه پری ډیزاین دی، لږ معمولی چینجز کوي کله کله نا کله، خو موسٹ آف دی ټایم ریپیټډ سټرکچر دی. نو هغه کې تاسو سره کنسولیډیشن، ایکسپینشن، ریټریسمنٹ او ریورسل دا امپورټنٹ دی. دا پرایس ډیلیوري ده، هر ځل به دا فالو کیږي. یو خبره تاسو ته پهله وکړم چې کم کنسپټ زه تاسو ته اوس درښیم نو دې کنسپټ کې به دا شی نه وي چې دا به موږ په کم ټایم فریم کې ټریډ کوو. ټایم فریم خبره نه کوو موږ. ایچ اینڈ ایوری ټایم فریم کې به سیم ټو سیم دا سټرکچر فالو کیږي. ټایم او پرایس دا فریکټل دی، صحیح ده. کو چېرې په M1 کې دا پرایس فالو کیږي نو په M5 کې هم دا پرایس فالو کیږي. هغه بیا تا پورې دی چې ته په کم ټایم فریم کې ټریډ کې، هغه هم درته بیا وایم لږ ساعت پس. نو چې ته په دې پوه شې په دې پرایس ډیلیوري باندې کنسولیډیشن، ایکسپینشن، ریټریسمنٹ او ریورسل، نو ته به په ډیلینګ رینج باندې هم پوه شې. او ډیر سمپل خبره ده، دا ډیر ایزی ده. آی سی ټي هم ډیره ایزی ده، خو چې ته کله په دې پرایس ډیلیوري باندې پوه شې. اوس ستا په دې پرایس ډیلیوري کې رینج کم ځای پورې دی، د کم ځای نه دا والا ستا پوینټ A، دا والا ستا پوینټ B، دا ستا رینج دی.
څنګه چې تا ته ما وویل چې کله تا سره با یو پریویس رینج وي یو به کرنٹ رینج وي. کرنٹ رینج باندې دی پویم. تا سره پرایس دیږي پورې رالو نو دا تا سره څه شی شو؟ پریویس رینج. اوس دا رینج تا سره کمپلیټ شو. څنګه چې تا سره دا رینج دی د دې نه واخله د دې پورې یو رینج کمپلیټ شو. اوس د نیکسٹ رینج د پاره چې ستا ذهن کې بس راځي چې پرایس بچرته ځي نو هغه د پاره مونږ یوز کو فب. صحیح ده. دا ټول دی. تاسو ټول ته په پته ما بخل چې څومره کسان هم ناسي زیات تر بده کې بیسیک پای کلیری. نو اوس په دې فب باندې مونږه چې کله مونږ سره پرایس یو رینج جوړ کی نو نیکسٹ انټیسیپیشن د پاره مونږ فب ډرا کو. اوس فب به ته د کم ځای نه ډرا کې د پوینټ A نه واخله د پریویس رینج د پوینټ A نه واخله د پوینټ B پورې دا به ته فب ډرا کې داس. اوس پکار چې کله پرایس ودرېږي او پرایس به اله ودرېږي چې کله پرایس یو ټایم پوره شي اور یا په پرایس اولډ لو اولډ های لیټ سپوز دلته یو اولډ لو پرته ده. اولډ لو موږ سره څه کې دی شي؟ په اولډ لو کې موږ سره پریویس ډے لو کې دی شي، پریویس ویک لو کې دی شي، پریویس سیشن لو کې دی شي. دا موږ سره لیول دی. لیکویډیټي کې دی شي او دا چې دی کنه دا نو دای کې موږ سره یو رینج په یو مو بیا مخکې ان شاء الله. اوس چې کله مارکیټ سټاپ شو خپل سټاپ سه کلیر کړه نو دې ځکه به تا سره بیا دویم پرایس ډیلیوري یوز کیږي او هغه ته ویل شي ریټریسمنت. ټیک شو. ریټریسمنت هغه څنګه چې تا سره دا ایکسپنشن وشو د دې ځینه واخله د دې پورې او دا رینج هم دی. اوس د ایکسپنشن په پرایس ډیلیوري کې موږ سره د کنسولیډیشن نه پس کیږي ایکسپنشن او ایکسپنشن رینج کریټ کړي او دا ایکسپنشن هم یو لیول ته وي. څنګه چې دا دلته کې موږ سره پریویس ډے لو ده نو دلته کې دی چې پریویس ډے های وي یا موږ سره پریویس سیشن های وي یا اولډ های وي چې تا ته یاد هم نه چې دا د کم ټایم های دی. اوس دا خو کمپلیټ شو پرایس ډیلیوري ایکسپنشن کو اوس ریټریسمنت بکای. نو دا ریټریسمنت چې کله د سٹارټ کی کنه نو په دې د لپاره موږ ډرا کو فب. په فب باندې موږ دا ناپ کو چې ریټریسمنت په د کم ځای پورې کیږي. نو اولنې ټارګټ په دې کې ستاوي 50% چې 50% پورې پرایس تا ایکسپیکټډ وی چې د 50% پورې راشي. بیا دې کې مونږه یوز کو چې کوم ما ټیک ټاک کې هم دې باندې ویډیو اپلوډ کړی دی اف ای جی یا لیکویډیټي وایډ. اف ای جی یا لیکویډیټي وایډ نو پر رینج کې تاسو سره امپورټنٹ پوینټ 50% دی. صحیح ده. او دې 50% ته وایي ایکولیبریم. الګو چې کم دی الګوریتم چې کم پرایس موو کوي نو هغه د لپاره فیر ویلیو پرایس دی 50%. ولی فیر ویلیو دی په فیر ویلیو کې ډیر شي جون دي او یو دی 50%. یو دی اولډ لو اولډ های اف وی جی. اوس ته به ګوري په دې ټایم سره د دې پرایس ډیلیوري بم په کې الاین کې اور ایکسپنشن ریټریسمنت دا ټول کنه او دا ټایم مناسبت سره لکه اوس لیټ سپوز تا سره ایکسپنشن وشو او ټایم کمپلیټ شو ټایم هم کمپلیټ شو او پرایس هم کمپلیټ شو. پرایس څه دی؟ پی ډی ایل دی. ټایم څه دی تا سره لیټ سپوز اوس د ایشین سیشن دی د ایکسپنشن کو یا لندن سیشن دی د ایکسپنشن کو د 2 بجو نه واخله مارکیټ د 5 بجو پورې ایکسپنشن کو یا د 4 بجو پورې ایکسپنشن کو. اوس پرایس یا لیټ سپوز د 2 نه واخله 3 پورې ایکسپنشن شو اور پی ډی ایل هټ شو 3 بجې تب یا لکه ټایم دغه ته وای کنه یا موږ سره لیټ سپوز کدا ټول پرایس ډیلیوري ته هغه ته واړې ډیلی پروفایل لحاظ سره نو ایشین سیشن کې تاسو سره کنسولیډیشن وشو او لندن تاسو سره ایکسپنشن وکړو او لنچ هم ایکسپنشن وکړو. اوس ته
फुल लंडन सेशन एक्सपेंशन को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट शो न्यूयॉर्क बया रिट्रेसमेंट गई द प्राइस डिलीवरी हवाले सरा या लेट सपोज न्यूयॉर्क हम लान दे रहा लो दीजी के नो बया पीएम सेशन लगिया दे उस रिट्रेसमेंट गई या तदा वीकली प्रोफाइल सरा वाखला टूल ताता चीजें चिस्ता डेली बयास हम देखी क्लियर शीनो टूल हर सब पदे रेंज के प्राते दी और पदे प्राइस डिलीवरी के प्राते दी यूजल स्ता एक्सपेंशन हो शुबह रिट्रेसमेंट की और दवा प्राइस डिलीवरी के खाम खा की ودا کته په ټایم کې اخلي نو دغه ټایمینګز دي تا ته ماچي وي اوس لیټ سپوز تا پی ډی ال کلیر شو لیکویډیټی کلیر شو اوس پرایس بره طرف ته فیر ویلیو ورکي د ډیلینګ رینج 50% فیر ویلیو دا د پرایس د پاره فور فردر سیل ځکه چې کله کله هم په دې کې سایکولوژي داسي وي چې پرایس ډیلیوري چې په کم الګو باندې ډیزاین شوی دا په دې کې دوی ته سمارټ منی چې کوم دا هغه ته آرډرز پکاري او سمارټ منی کله هم همیشه په یو ترتیب نه راو مارکیټ په یو ترتیب نه روان کړي ځکه چې هغه چې مارکیټ کې ناشتي کناستا او زما پیسو ته ناشتي ریټیل والا سټاپس ته ناشتي نو ریټیل سټاپس په دوه طریقو کې جنریټ کیږي په ایکسپینشن کې هم جنریټ کیږي او په ریټریسمنٹ کې هم جنریټ کیږي لیټ سپوز پرایس ایکسپینشن کو او سټاپ جنریټ شو کنه ته به وایي چې څنګه نو ته په مارکیټ کې سل ناسي کې دیشي چې بل سړی پکې بای ناسي ګوره لیټ سپوز دا اوس مارکیټ سل رااله دسه کسانه پکې شتا په شروع کې به مام داسې کول چې بس مارکیټ پر روان نو زه به ورته ورخه ته مې سم سل زینو وظیفه نو سل کا او بیا مارکیټ واپس راشي ستا سټاپس چې کم تا یې خو دی بریک ایونز هغه ستا هیټ کی اور نور بایرز انوایټ کی د دې پورې پرایس نور بایرز انوایټ کی نو الا بیا د سیلز دې پورې بایرز انوایټ شو دې ته آرډرز ملو شو اوس ته دوباره ریډیسټریبیوشن وکي او د پرایس ډیلیوري چې کم بیسکس دي نو هغه هم داسې دي اوس فیر ویلیو بسوي موږ سره 50% او 50% دا سره اکولیبریم لیول دی او سمارټ منی چې دا هغه د 50% نه ابوف سیلینګ کوي او بیلو بایینګ کوي اوس دا سره یو رینج دا پریویس رینج دی और यो रेंज बता सर उस क्रिएट की रीसेंट रेंज ठीक शो प्राइस रहा लो خپل 50% تا اوس پته پدې کې غور کې چې آیا تاسو سره دا 50% دا پرایس چې رالو دا ریټریسمنٹ کو ریورسل دی ان کیس پرایس ریټریسمنٹ دي زیتا 50% تا نو بیا به ته دې کې سزا ل اف وی جی وغیرہ ګوري ځکه چې پرایس چې کوم بیسیک پرایس دی دا غي کار څه دی د الګو کار څه دی سوینګ هاي سوینګ لو ټارګټ کوي او امبیلنس ریبیلنس کوي اف وی جی ریبیلنس کوي لیکویډیټي وایډ ریبیلنس کوي بریک اوے گیپ ریبیلنس کوي هغه اف وی جی د بریک اوے گیپ کنه او اوپننګ پرایس کې چې موږ سره کم گیپ جوړیږي نیو ویک اوپننګ یا نیو ډے اوپننګ گیپ نو هغه موږ سره ریبیلنس کوي پرایس هغه فیل کوي یو ځل چې تاسو سره دا ایریا فیل شولا اوس تاسو سره کرنٹ رینج دا یو دی کرنٹ رینج تاسو سره دا یو دی اوس پته دی کرنٹ رینج کې ګوري چې تاسو سره دلته ریورسل جوړ شي که ان کیس دا ریټریسمنٹ دی بر سایډ ته یا ته ډایرکټ هم دلته انټیسیپیشن کولای شي ستا ټارګټ پسې د ډیلینګ رینج لو د پریویس ډیلینګ رینج لو موږ سره د دې هاي دا د ډیلینګ رینج او لو دا یو ده په کرنٹ رینج کې به ته ټریډ اخلي او پریویس رینج به ته صرف ایز ا نیریټیو استعمالي ځکه چې تا نه دی کې الریډي موو شوی دی دی کې خو ته بیا ټریډ نشي اغستی کنه ته به ویټ کې پرایس ته او هر ټایم پرایس داسې کوي هر ټایم لږ په دې باندې بیا بیک ټیسټینګ وکړه غور پې وکړه
تا ته پته وچلی. اوس کته وې چې پرایز لیټ سپوز دلته ریورسل وکړو. دلته اوس موږ سره ریورسل راغلی. نو بیا به ته آیا ته به بیا هم دې ځای نه به سیلینګ کې؟ نه، بیا به ته ویټ کې. بیا تا سره یو کرنٹ رینج باندې به ته بیا فیب ډرا کې د کم ځای نه په دې لون واخله په دې هاي پورې. بیا به ته ویټ وکړې چې پرایز دې ایریا ته راشي 50% ته، او د 50% نه به بیا ستا ټارګیټ سوي د ډیلینګ رینج هاي. بیا به ته دا لو به پروټیکټډ وي، دا لو به پرایز نه کلیر کوي. چې یو ځل تا سره پرایز دې ځای نه ریورسل وکړو نو بیا به ته ویټ کې، دا به بیا دې ځای کې ستا فیب کار ختم شي. د دې فیب تا سره به کار ختم شي. بیا چې په دې ځای کې کومه اف وی جی تا سره په کرنٹ رینج کې جوړه شوي، بیا به د هغې کاري. بیا به هغې ته ویټ کې چې هغه فیل شي. بیا به ته دې ځای نه سیلینګ نه کې، بیا به ته د دې ځای نه بایینګ کې. نو چې کوم پریمیم ډسکاونټ دی که نه، ته به په دې شیزونو باندې ځان نه دوکه کې چې یاره یو نیو سټریټجي مارکیټ ته راله، یا مارکیټ کې چا خپل کنسپټ لږ چینج کو، سی آر ټي شوله، ډي آر ټي شوله، چې څه شی هم دی که نه، او پی او 3 شوله، هغه ټول هر یو شیز چې زی که نه نو هغه د دې ځای نه راتاویږي. کنسولډیشن، ایکسپنشن، ریټریسمنٹ، ریورسل او فیب یاد ساته. دا کمپلیټ ټریډینګ تا د لپاره ستا کیریئر په دې باندې دی د آی سی ټي، چې تا ته ماسټر کې پرایز ډیلیوري ته ماسټر کې کنسولډیشن، ایکسپنشن، ریټریسمنٹ، ریورسل او فیب. سیلینګ به ته د کم ځای نه کې ابو د 50% د پریمیم نه. خو چې کله تا سره پرایز کې مارکیټ ریورسل شوی، صحیح ده، که لیټ سپوز دې ځای نه اوس ته سیل ګورې نو ته به سیلینګ د کم ځای نه کې د دې ځای نه به کې. او چې ته بای ګورې چې کله مارکیټ لاندې نه بای جوړي الله، لکه لیټ سپوز دا یو دی، نو بیا به ته فیب د لاندې نه د بای پورې هاي پورې ډرا کې. اوس که ته چرې وې چې زه M5 ټریډ کوم، نو د هغې دپاره به تا سره بیا هاي ټایم فریم ته ځان له ګورې. دا خو صرف تا ته ما کنسپټ کلیر کو ستا. ټریډ ایگزیکیوشن دپاره بیا ته ټایم فریم الایمنټ یوز کې. اوس دا موږ سره د H1 سټرکچر دی او پرایس په رینجز کې چلیږي لګیا دی، همیشه پرایس په رینجز کې ځي. یو رینج پرایس جوړ کو، په دې ځای کې ته غور وکړه، مین د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې پرایس ایکسپینډ شو. اور دا منډے دا، آئی تھنک منډے اوپننګ، دې ځای پورې پرایس رالو، یو رینج جوړ شو، ایکسپینشن وشو. اوس د ایکسپینشن نه پس موږ سره څه کېږي؟ ریټریسمنٹ. او ریټریسمنٹ څه ته کېږي؟ لیکویډیټي وایډ یا ایف وی جی ته کېږي. او ایکسپینشن هم رینډم لیول ته نه کېږي، ته چې ما څنګه وی ایکسپینشن بم یو اولډ هاي یا څه ایف وی جی ته به کېږي. نو که دلته ته وګورې نو یا بریک اوی ګیپ، نو یو بریک اوی ګیپ ته اوس دا فیل شو. او که ته دا په هاي ټایم فریم کې واخلې که نه، دلته نه فیب ډرا کې، نو دا به پریمیم ته به پرایس تللی. خو خیر H1 پورې محدود یو.
نو کو د دې ځای نه ته اوس فب ایکسپنشن سره کوم ځای نه وشو دې ځای نه واخله د دې ځای پورې. اوس ته فب را واخله، تا سره دا لکه سهار ته راپاسې دی او تا سره دا موو الریډي شوی دی پریویس رینج. اوس ته فب را واخله، په دې باندې ډرا کا د کوم ځای پورې، د دې ځای پورې. ریټریسمنټ تا سره وشو 50% ته نه دی شوی، دې ځای نه ته بای مه ګوره، ته به ویټ کې اوس څه به کې، انتظار به کې. داسې به نه کې چې بس پرایس په فیجي فیل کړل اوس به بای ځي. ها، دلته کې ته بیا کو ریلیټډ پیر سره کتلی شي، SMT وغیره. خو ایز فار چې کوم مونږ سره کرنٹ ټاپک دی نو په هغې کې مونږ سره دغه هغې ریلیټډ خبرې به بیا وکړو انشاءالله. چې یو ځل تا سره پرایس ریټریسمنټ وشو 50% تک ان کیس رالو، لیټ سپوز 50% ته رالو پرایس، خو دا H1 پرایس ایکشن. اوس دا د ډیلینګ رینج هاي ته ټارګټ کولی شي. دا سره د ډیلینګ رینج لو دا ده، د ډیلینګ رینج هاي دا دی، دا ته ټارګټ کولی شي. او که ان کیس تا سره 50% ته رانلې نو ستا ټارګټ پسې په ریورسل کې به ستا د 50% of the range. اوس پرایس به دا آفر کوي، دا ریټریسمنټ پته نه سل کې، که ان کیس دا ریټریسمنټ 50% ته هم راځي کنه نو دا ډیر ریسکی وي، ځکه چې ته به همیشه کنټینیویشن ټریډ کې. کنټینیویشن مطلب دا دی چې که ان کیس پرایس بولش رواني او ریټریسمنټ وکي نو بیا به ته د دې نه چې ریډسټریبیوشن چې کوم کنټینیویشن یې هغه به ته ټریډ کې، او سیل سایډ ته به هم داسې کې. اوس لیټ سپوز ایکسپنشن وشو او تا نه دا ریډسټریبیوشن هم مس شو، اوس ویټ وکړه چې سټرکچر خپل طرف شفت کی سیل سایډ ته، نو بیا به ته دا رینج ټریډ کوئ، ریټریسمنټ باندې ټریډ کوي. کله هم ریټریسمنټ ډیر ریسکی وي او ډیر سلو راځي، ډیر رینج کوي، چوپی پرایز ایکشن. اوس فیر ویلیو پرایز آفر کوي 50%، ځکه چې پرایز یو دا کار هم کوي چې سمارټ منی مارکیټ پوش کوي د پریمیم نه ډسکاونټ ته، ډسکاونټ نه پریمیم ته. او په دې باندې ما ټیک ټاک کې ډیټیل سره ویډیو اپلوډ کړی ده، ځکه چې هغوی پیسې مارکیټ نه اوچتای نو دا دی په کس کوي. اوس په ته ویټ کې چې پرایز ریورسل وکړي او ستا ټارګټ په بیا کم ځای وي، ډسکاونټ پرایس د دې رینج پریویس رینج کم یو دی تا سره، دا تا سره پریویس رینج دی د دې رینج ډسکاونټ. ځکه چې پرایز د همیشه ډسکاونټ آفر کی نو بیا دی ته آرډرز کمپلیټ شي نو بیا دوی دوباره بای طرف ته ځي. اور پرایز موو هم داسې کوي چې ایکسپنشن ریټریسمنټ یو ځل تا سره بیا دې کې موږ سره کنسپټ یوز کیږي کنه، لیکویډیټي پرج، سویپ، ټرټل سوپ، او بیسک کنسپټ پتا یوز کیږي. هغه بیا موږ سره انټری ماډلز دا هاي تا سره مارکیټ پرچ کو او اف وی جی تا سره انورس چلا. اوس مارکیټ تا ځان خی چې زه اوس ریورسل کول غواړم، اوس ته فیب راواخله او دې لو پورې ډرا کا. پرایز ریټریسمنټ کو د ریټریسمنټ ته وګوره، ته چې زه وایم چې ایکسپنشن څومره په تیزۍ سره دا ریل موو دی او دا فیک موو دی.
سمارټ منی دې ځای نه سٹارټ واغستله، خپل order یې کمپلیټ کړه، دې ځای پورې پیسې مارکیټ نه اوچتې کړې، دا لو کلیر کړله، اوس د دې لو نمبر دی، او دې لو ته پرایس به ډایرکټ نه راځي. دا پریمیم ډسکاونټ نه موږ ځکه بای سیلینګ کوو کنه، چې دې وجې نه کوو چې پریمیم کله پرایس 50% آفر کی، دا فیر ویلیو ده د سمارټ منی لپاره. چې سمارټ منی ته فیر ویلیو میلو شي نو اله بدوی مارکیټ کې orderز کمپلیټ شي، نو اله بدوی مارکیټ هغه طرف باندې بیا بوزي چې په کوم طرف دی بوتل غواړي. لکه سایکولوژي ده کنه، سیمپل خبره ده، مارکیټ کې دې ځنه هم سیلینګ شوی، دې ځنه هم سیلینګ شوی، دې ځنه هم سیلینګ شوی، ولې چې پرایس څوک ویني، ارلی ریټیل مایند سیټ، ارلی ټریډرز، بګینرز، هغوی دې ته ګوري چې بس مارکیټ روان دی ورخیجه، یا بریک آؤٹ ټریډرز وي موږ سره انګلفینګ دې ځکه دا اوس وګوره بریک آؤٹ دی دا، نو هغه دا لو ټارګټ کوي. او دې لو د لپاره سمارټ منی د لپاره سمارټ منی سره orderز نشته دي. اوس چې کله مارکیټ ته orderز کمپلیټ کړ دې ځکه دا فیک موو رالو، نو دې موو ته اوس وګوره ریل موو څنګه تیزی سره راغلی دی، ټارګټ پستا سي، دا ایریا بستا ټارګټ. دا یوازې دلته نه، دا بتا سره هر ټایم بتا سره همداسې کیږي، هر ټایم یو ځل پرایس د پریویس رینج د ایریا ترالو، ډیلیور شو پرایس، ډسکاونټ ډیلیور شو، اوس د ډیلینګ رینج هاي نمبر دی، دا رینج تا سره ختم شو، د دې کار ختم شو، کرنٹ رینج تا سره اوس کم یو دی، د دې ځې پورې دا پرایس رالو کنه، دا پریویس رینج د دې کار ختم شو، دا کمپلیټ شو، ډسکاونټ آفر شو، اوس تا سره یو بل رینج دی چې سیل رینج دی، دا موږ بای رینج وکنه، سیل کې موږ ناسو، اوس تا سره دا یو رینج دی د دې ځې پورې، او د دې ډیلینګ رینج هاي دا یو دی، او ډیلینګ رینج لو دا یو ده. اوس دا پرایس پوینٹ اے اور پوینٹ بی، اوس تا یو ځل تا سره دلته پرایس ډسکاونټ ترالو، اوس په پرایس بای آفر کوي، اوس ته فبرا واخله ډراکا دې ځای کې وګوره پرایس چېرته نه دی راغلی که نه، ته به ویټ کې د دې ایریا کې هغه ایم ایس ایس وغیرہ ټایپ، د کم ځای نه به بای کې بلو د 50% نه، پروټیکټډ لو بس تا کومه یوي دا ډیلینګ رینج لو چې کومه ده ویلډ چې د ځای نه ریورسل وشي اله فرست ټارګټ بس وي د رینج هاي، ځکه چې دا کنټینیویشن دی، ایکسپینشن ریټریسمنٹ چرته رالو ډسکاونټ ته، پته وي چې دا ریټریسمنٹ دی، دا ویلډ ریټریسمنٹ نه دی ځکه چې دا 50% ته نه دی راغلی، ټیک شو، بلو د 50% موږ سره ویلډ ریټریسمنٹ دی. چې یو ځل دا رینج موږ سره کمپلیټ شو، یو هاي دا و موږ سره، اور یو هاي دا کم ریټریسمنٹ چې د کم هاي د پاره شوی هغه دا هاي دی، پرایس ګرځي څه پسې اولډ هاي اولډ لو، اور دا رینج کمپلیټ شو، یو ځل لیکویډیټي واغستلی شوله، دا د مو چې رینج یو هغه پسې موو کوي که نه، یو هاي پسې موو کوي، او ټول گیم د دې دی، ته په دې کې ګوره، دلته وګوره
بیا راواخله دې ځای نه فیب راکا. دلته وګوره، نه دی پرایز راغلی، ریټریسمنټ نه دی شوی. یو ځل چې ریټریسمنټ ونه شي، فیک ریټریسمنټ ریل ریټریسمنټ فیک ونه شي، نو پرایز بیا هغې ته راځي، هغه بیا فیل کوي. کوم چې بریک اوی ګیپ دی تاسو ما ایکسپلین کړی دی. اوس دې ځای کې تا سره ریټریسمنټ نه دی شوی، په دې رینج کې شوی دی، خو اوورال رینج ریټریسمنټ نشته. دا رینج ریبیلانس شوی دی، دې خپل کار ختم کړی دی. دا سره ریټریسمنټ وشو، اوس برنه ریورسل کېږي. خو دې ته به غور کوي چې ریټریسمنټ دی که ریورسل دی. یو ځل تا سره ریورسل وشو او لاندې تا سره داسې څه ایریا نشته، لکه لیټ سپوز دا ټول رینجز چې دي دا ټول فیل شوي دي، دا رینج دی دا کمپلیټ شوی دی، صرف دا رینج پاتې و هغه دا دی فیل شو. که ان کیس پرایز دا رینج بریک کی کنه، دا موږ سره په دې دا یو اف جی ده، او دا که په ډیلی ټایم فریم کې موږ وګورو کنه، نو ډیلی ټایم فریم کې دا موږ سره ډیلی اف جی ده. اوس په ډیلی کې ته فیب راواخله او په دې ډرا کا. پرایز چیرته راغلی؟ او ټي لیول ته. اوس د او ټي لیول نه پرایز ریسپیکټ کیږي برا. اوس که دا اف جی موږ سره په ډسپلیسمنت سره بریک شوله، یو کینډل لاندې راغلی، نو بیا موږ سره ټارګټ ډیلینګ رینج لو وي، او هغه دا دی. امید لرم تاسو ته په دې کلاس کې څه نالج ملاو شوی. زه ګروپ اوپن کوم، که د چا څه کوېسچن وي بیا هلته وکړه.